सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन। सूरत साफ़ात आयात नंबर 158। आखिरी बाब आशुरू फस्तफ्तिहिम अलरब्बिकल बनातु वलहुमुल बनून दग़ज़ैना। कुरान बेहतरीन किताब दे। सूरत अवल की द मलाइक व द फ़िरयान हाल ज़िक्र को बियामियस के द अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िक्र रागे चिदा टोल अल्लाह त मुख्ताज दी। उस कल चाई इख्तियाज अगे साबित को न आखिर के ज़जर और कई मुशरिकीन बिल मलाइका खल्क़ुता च मलाइक अल्लाह सर शरीकान जोड़ करियो और ब्या वे अवला की दे दावा बेदाद अल्लाह लुड़ी और अल्लाह वाला इख्तियारात वर करी और वल्दा ये वलद अल्लाह दादा अल्लाह न फैदा दी और वल्दा अस्तफल बना तो अलल बनीन बला की दे दावा बेदाद अल्लाह लुड़ी अल्लाह पाक वाला इख्तियारात वर करी मदई लगिया दावई मलाइक इबादत बेको कुरान के जाए बजाय ज़िक्र दी दैवी हा शफाउना विदा ज़मून शफारसियान दी ज़मून कारून पा अल्लाह कई न अल्लाह पागई बांदेरत को गोरा तासुआई दा मलाइक जनाना दी अवल वता अल्लाह व तासु सरबदे खबर से दलील दे मालकुम कैफ तहकुमून दासन बेदलील लगियाई और बेदलील तासु फैसले कोई तदे खबर दर से दलील शला माना दा खबर खुदा मनलुम नरा ब्यावे तासु सारा नसीहत न कबलई और कस दलील नजर आ रही फातू बि किताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन उसवई वजालू और गर्जई दा खलक बैनहु पमियंस दा अल्लाह व बैनल जिन्नति और पमियंस द जन्नात व नसबा मुनासबत नसबी नसबा मुनासबत गर्जो मुनासबत नसबी माना सवाल पैदा के दो चिदई वही दादा अल्लाह लुण दी चिदा अल्लाह लुण दी न मोर बेउमी कदा न दई बवे पेरियारों के चकम दा बाचाहान दी वेदाई लुण दी और ब्या दायमें दी हम दी सखलक दी नाई पेरियान अल्लाह सर शरीकान कोल और दई बवे दा इब्लीस न दे दा पके मशर दे न दाया दा अल्लाह रोड दे अलवयाज़ु बिल्लाह बाज़ी मुशरिकीन होए दा जन्नात दा अल्लाह औलाद दे और औलाद इज़दिवाजी रिश्ते दा दई सरा और फेराई जो वर्तवई फेरी फेराई आगा बदईवी दा निस्बत को वर्ता फेराई जो वर्तवई दई बवी दा अल्लाह दई सर इज़दिवाजी रिश्ता दा नबिया दा फेराए दागे न पैदा दी माना वेदा दा अल्लाह औलाद दे दादे पेरियानों के चक्कर में फेराई दी अल्लाह वे दरो वाई वजालो बैनहु और जो कड़े दई बमियानस दा अल्लाह व बैनल जन्नत व बमियानस जन्नत के नसबा मुनासबत नसबी
ولقد البتہ تاکہ غلمت الجنت پوئیگی جنت انہم لمحضرون یقیناً دا سے کسان حاضر کریشی وی بازاب کی انہم لمحضرون دا سے خلق حاضر کریشی وی بازاب دا اللہ سبحان اللہ اللہ پہ رد کئی چھ اللہ دا دے خبرنا بالکل فاق دے سبحان اللہ فاق دے اللہ غمہ دا غنا یسفون چھ دئیے اللہ لبیانے الا عباد اللہ ما سوا دا اللہ دا بندگانو المخلصین چاہ خالص کرشوی دی پریانو کیوں داسی کنا چاہ نیکان دی اشرک نہ کئی ما سوا دا اللہ دا بندگانو نا چاہ بچتی دا اللہ دا غذابنا فَإِنَّكُمْ يَقِنًا تاسو اس نتیجہ ذکر کئی وَمَا تَعْبُدُونَ او آغا کج تاسو دا غی عبادت کوئی فَإِنَّكُمْ يَقِنًا تاسو وَمَا تَعْبُدُونَ او آغا معبودان چه تاسو عبادت کوئی ما انتم علیہ بفاتنین نئی تاسو بمقابلہ و خلاف دا اللہ گمراہ کون کی چالرا بلا مانا ما انتم علیہ بفاتنین نئی تاسو دا اللہ نا چالرا گمراہ کون کی اشارہ دا دی خبر تا چپا اللہ پاک دا چازور نہ چلے گی او نسو اختیار دو گمراہ کولو او د ہدایت لری سیوا دا اللہ نا ہاں الا من وصال الجحیم الا مگر سیوا دا غچانا چاہ داخلی دن کے دے الجحیم مانا جہنم دا اور دا وما منا الا له مقام معلوم او پرشتی سوئی وما منا او نشت دے زماننا الا له مقام معلوم نشت دے زماننا حصوں کو مگر اغیل را زائے معلوم دے دے عبادت وما منا او نشت دے زماننا الا له مقام معلوم مگر اغیل را زائے دے معلوم دپارا دے عبادت حدیث دے ترمذی کے راضی آسمان کے دیو لیز زائے امدہ سنشت جاغا خالی او حدیث کے دام راضی دا آسمان دا ملائک و دا بوجھ نچرئی کارے کئی مانا یو لیز زائے پا کیوں خالی نشتا چل دا ملائک نی وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافُونَ او یقیناً منگا ملائک کوئی خامخا سبنا جوڑا ان کیو دا پارا دے عبادت دا اللہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ او یقیناً منگا خامخا تسبیح وی ان کیو دا اللہ پتوید سرا وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ زجر مشرکین تا یقیناً شان دا خبر دادے دا مشرکان وی لو ان غندنا ذکرہ کچروے منگ دا پارد یو یاداش من الاولین دا غف خانونا ایس کتاب وے سویرا سروے دا غمخکنو لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ یقیناً اوبا منگا خامخا بندگان دا اللہ خالص کڑے شوی اور اول بیداوے وے کچر دیر کتاب وے کنن منگ بڑیر صحیح خلق وے کلچ قرآن راغے فَقَبَرُوا بِهِ نو انکاریو کو پا قرآن انکاریو کو پا ذکر باندے اللہ وی بسو پیا علمون زردے چدئی با معلوم کی اخفل انجام سبب و طبیعت اخفل انجام پتو لگی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ البتہ تاکی سبقت مخکن لکل شویدہ کلمتنا فیصل زمنگا وعد زمنگا لعبادنا المرسلین چاسرا بندگانو زمنگا لگل شو سرا انہم یقیناً داغوادی تفصیل لتکی انہم یقیناً دی لہم المنصورون خامخا دی امداد کرے شویدے
انهم لهم المنصورون یقینا دای خامخا د دای امداد کړي شوی دی و ان جندنا او یقینا لخر زمونږه لهم الغالبون لخر زمونږه چې انبیا دي لهم الغالبون خامخا دای زور ور دي په دشمن باندې خامخا دای زور ور دي په دشمن باندې یو زین ته یو سوال راځي چې اعلان کې ډېر انبیاء علیہ السلام هغه شهیدان شوي دي او دلته الله وی لهم المنصورون هغه سره زمونږ د طرف نه امداد شوی دی او د انبیاء زمونږ لخر وی او دای ضرور لهم الغالبون جواب دا دی دین هغه انبیاء مراد دي کم چې میدان جهاد توتیو میدان جهاد کې یو هم په میدان کې د دشمن د لاس نه د شهید شوی چې کم شهیدان شوی دي هغه د دعوت په میدان کې دي دعوت چلو هغه پر علی بنی اسرائیلو کې او شهیدان به کړل ها چې نبی جهاد لاوته دي بیا د دشمن د لاس نه د شهید شوی دویم جواب ذکر د منصورون مراد ته انتصار دی معنی خامخا بدلا اغست شوی دی کچا پیغمبر ته تکلیف رسول دی اذیت رسول دی الله وی مونږه دا غینه بدلا اغست دا مونږ پر خود نه دی سورۃ مومن کې براشي ان لننصر رسلنا الله وی مونږ د خپل مادیګار امداد کړی دی کنه دویم دریم لهم المنصورون باعتبار الحجت او تفسیر روح المانی بیا لیکلی دی دا غلبہ عام نه دا بلکہ خاص دا آخرت کی او بل حسن بصری رحمہ اللہ فرمائی دے ځای کې ذکر د رسول لے او کم ځای چې ذکر د قتل لے نو حال تا ذکر د انبیاء راغله دی نو وی رسولان ندی شهیدان شوی سو کم ځای کې چې قتل د انبیاء راضی الته ور سره انبیاء راضی معنا ټول آیاتونه چې دین هغه د انبیاء مبارک دي او دل تراغلی دي سو لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون معنا رسولان ندی شهیدان شوی شهیدان شوی دي نو انبیاء شهیدان شوی دي او دا حسن بصری رحمه الله تعالی قول له فتول عنهم مخوار ود دینا تسلیدا حتا خین دریو وقتا وابصرهم اغور دیتا فسو بیبصرون نظر دے چې دایبم اغوری خپل انجام دایته په خپل انجام پته ولګي ابا بیا عذابنا یستعجلون نو آیا دا خلق بغضب زمونږه تلوار کوي دا سه عجیب خلق دے غضب واړي وي غضب دے راشي ابا بیا عذابنا یستعجلون آیا دا خلق بغضب زمونږه تلوار کوي نو فیضا نزل بساتهم نور کلا چرا کوشي عذاب زمونږه اے محلو د دیتا میدانونو د دیتا فساء صباح المنظرین نو بیا ډیر بدی سبا د يرول شو فساء نبی علیہ السلام خیبر باندې چدو زار وختي بیا تل او خیبر دا کنه او هغه سار وختي رڼای چراله نو کودال راغست وی خپل باغونو تروالو چې نبی علیہ السلام او صحابه اولیدل نو کورونو ته تختیدل نبی علیہ السلام خربت خیبر او بیا وی بایزا انزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین فساء صباح المنذرین وتولى عنهم مخوړ ود دینا حتا خین تر یو وخت پورې بیا تاکید د پاره وای وا ابصر بسو پيبصرون ګور حال دی فساو بیبصرون بس درد چې دایبم وګوري خپل انجام سبحان ربک پاکیدا رب تعالی
رب العزت چې مالک د عزت ته، مالک د قوت ته، مالک د غلبې ده. اما داغنا یصفون چې دایو نسبت داغه کوي الله دا، وسلام او سلامت یاد د الله د طرفنا، ولل مرسلین پټول پیغمبرانو، والحمدلله او تمام صفاتونه د خدای ته خاص الله لره دي. رب العالمین چې رب د تمام مخلوقات ته. معالم تنزیل کې لیکي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نقل کړي چې څوک خوشحالي کې پدې باندې چې پرز د قیامت ته الله زما پورا مهمانا یعنی پورا ثواب دے الله مال راکی. نو د مجلس آخر کې د آیاتونه وي، مجلس نفاسینو دار وي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. دا دی وای کنا والحمد لله رب العالمین. سورۃ صافات امتیازات. سورۃ صافات ممتاز و بس سرا پدې باندې چې یو نبی نوم سرا سلام 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 دا ذکرو. او سورۃ ممتاز و پدې چې یونس علیہ السلام دریاب نبیا الله راو یستو او داغه تفصیلی ذکر دلتاو. او صورت ممتاز ہو په ذکر د سا په ذکر د کدو سرا انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین. پورا قرآن کې به بیان بل زیادہ تذکرہ نی بس دې ځای شی وا. او صورت ممتاز ہو په بشارت او انعامات سبا د پار د جنتیانو، انعامات او بشارت جنتیانو د پاره او هغه ذکر کو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ زمون گناہوں معاف کی، اللہ مون ټول ته دین استقامت نصیب کی، اللہ مون ہر قسم آفتونو مصیبتونو غمونو پریشانونو محفوظ کی. اللہ سور د مسلمانانو ملکونو دی ته حفاظت وکي. اللہ زمون د ملک پاکستان حفاظت وکي. اللہ زمون ملک د ہر شر نه محفوظ کی. اللہ زمون ملک امن راولي. اللہ من د بد ابناء نو ساتي. اللہ زمون ملک امن راولي. اللہ زمون علاقو کې امن راولي. اللہ من د بد ابناء نو ساتي. اللہ زمون په حال رحم وکي. نبی علیہ السلام امت د پاره سمره د خیر دواګانې وخت اللہ زمون په کې سو کې. نبی علیہ السلام سمره شرور او نه پناه وخت وا. اللہ زمون دا غي ټولو نه حفاظت وکي. اللہ زمون کورونا د خیر او برکت نه ډک کې. اللہ نفرتونو نه مو ساتي. اللہ بغض کینا حسد نہ اللہ منگا اساتے. اللہ د دشمنوں اور طرفگنوں نہ منگا اساتے. اللہ زمون په حال رحم وکي. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.